د لغمان مرستیال والي وایي د ډاکټر ناکامراد د یاد ساتلو لپاره لازمه ده چې د ده په پله پل کېښودل شي، نیمګړې پروژې بشپړې او د ده فکر عام شي. دغه څرګندونې نوموړي نن په لغمان پوهنتون کې د فکري مزل ټولنې له لوري د ډاکټر ناکامراد په یاد جوړ شوي تحقیقاتي سیمینار کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. په دې سیمینار کې د لغمان ولایت له مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیت سربیره، د لغمان پوهنتون علمي مرستیال میرویس صدیق مل، د دغه پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو استادانو، له ننګرهار څخه یو شمېر راغلو ادیبانو، فرهنګیانو او د قلم خاوندانو سربیره ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. په پیل کې د فکري مزل ټولنې مشر او د لغمان پوهنتون د بشري علومو د پوهنځي استاد عمران الله خنجر له لوري د ښه راغلاست ترڅنګ د ډاکټر ناکامراد په ژوند او پنې هرالخیزې خبرې وکړې. هغه ویل ناکامراد بشریت او انسانیت ته دومره خدمتونه ترسره کړي چې هیڅکله به هیر نه بلکې یاد به یې زموږ په منځ کې تل پاتې وي. خنجر ویل د ناکامراد له مرګ وروسته په ملت کې د ویښتیا یوه نوې څپره خوره شوې او دا لړۍ د ابادۍ په تیزۍ سره روانه ده. هغه ویل له دغه ډول سیمینار څخه یې موخه همدا ده ترڅو نوي نسل ته د ناکامراد فکر او لاره تعقیب له جګړې، فساد، ظلم او زیاتي سره مبارزه شوي اوسي. خنجر زیاتوي څنګه چې د ډاکټر ناکامراد د مرګ وروسته د ولس په غوڅ دریځ او د مسؤلینو له لوري د چارو په ګړندیتوب سره کالدارې په ختیځو ولایتونو کې بندې شوې، دغه ډول به د دغه فکر لا وغوړېږي او نور به هم د بیدارۍ څپه تیزه شي. په ورته مهال د PMS مؤسسې استازي او د ډاکټر ناکامراد لسګونه کلونه د ګډ مزل همکار انجینر دیدار په خپلو خبرو کې د ناکامراد په فکري کاري قوت، هڅو او له افغانانو سره د ځانګړې مینې په اړه هرالخیزې خبرې وکړې. هغه وایي ډاکټر ناکامراد د افغانانو د ژوند د ښه والي او له بشریت سره د مرستې په موخه په وړیا ډول د PMS مؤسسې له لارې خدمت ته اوږه ورکړې وه چې په خپلو لاسونو یې د لسګونه کانالونو په جوړېدو سره زرګونه هکتاره ځمکه شنه او لاکونه وګړي ترېنه مستفید شوي. انجینر دیدار زیاتوي د ډاکټر ناکامراد شعار دا و چې لږې خبرې او ډېر کار باید وشي ځکه چې افغان ولس ډېر کار ته اړتیا لري. دغه راز د سیمینار له جوړونکو څخه د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې پوره لیوالتیا او ژمنتیا سره به د ناکامراد لاره تعقیب او پاتې پروژې به په ښه ډول عملي کړي. بل لور ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ټلیفون په کرښه د دغه سیمینار په ارزښت سربیره د ناکامراد د فکر او شخصیت پالل نوي نسل ته د آبادۍ او بیدارۍ یو نوی زیری وباله. هغه وایي د ډاکټر ناکامراد مرګ په ټول هیواد او خصوصا د هیواد په ختیځ کې یو ویښتیا پیدا او د ګاونډیانو 40 کلن طلسم یې په ښه مېړانې سره مات کړ. هغه وایي تاریخ ته په کتو ډېر کله د شمار سړي د اوبو او نورو سترو ملي منافعو او شتمنیو د ساتنې په سر قرباني شوي چې ناکامراد هم ښه بیلګه ده. نوموړي ویل که چېرته په هیواد کې د اوبو مدیریت او ترېنه د سالم استفادې لړۍ همداسې روانه وساتل شي نو تمه ده چې د نورو له احتیاجه خلاصیږو او بیا به د افغان خاورې او څاڅکي اوبه هم په لوړ قیمت وي. د لغمان والي دغه راز یادونه وکړه چې د ډاکټر ناکامراد د سترو خدمتونو او هڅو د څه ناڅه قدرونې او یاد لپاره یې په ولایت مقام کې تالار او د ده په نوم یو پارک د جوړېدو چارې پیل کړي. هغه وایي هڅه به یې دا وي تر څو له نورو اړونده ادارو او PMS مؤسسې له استازو سره په شریکه په دې ولایت کې نور کانالونه او سترې پروژې پیل کړي. له بله بیا د ولایت مرستیال ښاغلي الحاج شهزاده مظلومیت د فکري مزل له لوري په دغه جوړ شوي سیمینار کې د خپلې وینا خورا ډېرې مهمې نقطې هم شریکې کړې. هغه ویل ډاکټر ناکامراد هغه څوک و چې کلونه یې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې لاسونه تڼاکې کړي وو، خیریه کارونه یې کړي وو، شاړې ځمکې آبادې کړې وې، د اوبو د مهارولو لپاره یې کانالونه جوړ کړي وو او د ننګرهار په سمسورتیا کې لویه ونډه غورځولې وه. د لغمان ولایت مرستیال والي زیاته کړه ډاکټر ناکامراد چې د PMS مؤسسې په راس کې قرار لاره نه یوازې د ننګرهار د ښېوې او کامې ولسوالیو کې د خلکو د هوسا او په ځان د بسیا ژوند لپاره خدمت ترسره کړی بلکې د لغمان ولایت د قرغیو په ولسوالۍ کې د الیاسخیلو کانال چې نږدې 10 کیلومتره اوږدوالی لري سروې ترسره کړې وه چې د ډیزاین چارې د دوی د دفتر د تخنیکي انجینرانو لخوا تر کار لاندې وې. مګر په تعصب سره باید ووایم چې زموږ د هیواد قسم خوړلي دښمنان هېڅکله دا نه غواړي چې موږ د په هره برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. همغه و چې موږ نه یې زموږ ډېر نږدې او خواخوږی انسان ترور کړ. هغه ویل د ډاکټر ناکامراد د یاد ساتلو لپاره لازمه ده چې د ده په پله پل کېښودل شي، نیمګړې پروژې بشپړې او د ده فکر عام شي.
نوموړي دغه راز د فکري مزل د ټولنې له ټولو غړو مننه وکړه چې په خورا ښې او ګټورې موضوع یې دغه سیمینار برابر کړی او د ځوان نسل د ویښتیا لپاره دا ډول ناستې ګټورې ثابتېږي. له ننګرهار څخه راغلي تکړه لیکوال او فرهنګي شخصیت اسدالله خالص هم په خپل وار د ډاکټر ناکامورا په ژوند خبرې وکړې او د هغه د یاد تازه ساتلو ته یې ځوانان وهڅول. دغه راز په دې سیمینار کې ګڼ شمېر نورو ویناوالو هم خبرې وکړې او خپلې چمتو شوې مقالې شریکې کړې.